صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمانانو کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خلافت ورته میلا شو او خلیفه شو د مسلمانانو، نو په سباله باندې روان شو بازار ته. عمر رضی الله عنه له مخې لورله وی امیر المؤمنین سکه او ورته وی بازار ته روان یم. وی بازار کې سکه؟ وی خپل بچو له څه ګټم را ګټم نه، زما بچي به څه خوري. عمر رضی الله عنه ته وی چې ته ګټې کې زموږ فیصلې به څوک امیر المؤمنین راځئ. بوتلو خلک یې راټول کړل. وی تاسو ته خو پته ده چې ابوبکر رضی بهترین تاجر دی، زبردست مهارت په تجارت کې شته او دی اوس زموږ خلیفه دی، زموږ مشر دی. نو وی کوچرې ابوبکر خپله ګټه کوي، نو آیا زموږ فیصلې به وکړي؟ زموږ مسلې به حل کړي ابوبکر؟ منډې تړلې به ووایي؟ نو ټول خلکو یې څه وکړو جناب؟ وایي دله د بیت المال نه تنخواه مقرر کوي. نو بهر کې به تنخواه وله مقرر کړه. ابوبکر ته هم ووایي صحیح ده. موده تېرېده تېرېده تېرېده، داسې ټایم راغلی چې بیبي ورته ووایي جناب وایي د کله نه چې ته باچا شوي، نو د هغې نه مخکې چې تا کوم خپل کار کو، خپل روزګار به کوو، نو موږ به یوه حلوی او د کجوره او د نور دوه درې څیزونه پکې استعمالیږي، زبرسته حلوی عربو کې ډېره مشهوره وه هغه ټایم کې. نو دا به د بچو خوړه او اوس یې ورته ډېر زړه شوی دی او د کله نه چې ته باچا شوی، نو وایي ستا بچي هغه خوراک یې نه دی کړی. نو ابوبکر ته هم ورته وفرمیل وایي زه څه وکړم، ما سره خو نور پیسې نشته. بیبي ورته وایي ته ماله اجازت راکړه. وایي اسانه ده. وایي صحیح ده. ټایم تیر شو تیر شو. ابوبکر ته هم کور ته چې کله رالی چې ویې کتل هغه خوراک تیار دی ښایسته. ابوبکر رضی الله عنه خپلې بیبي ته وایي دا دې څنګه تیاره کړه، پیسې د کوم ځای نه رالې؟ بیبي ورته وایي جناب وایي ستا چې کومه تنخواه وه د میاشتې راتلله به تاله، یا ستا کومه تنخواه مقرر کړی شوې راتلله به، د هغې نه ما لږې لږې پیسې ښودې، لږ لږ روپۍ دو میتې ښودې او چې کله د دې خوراک پیسې جمع شوې، نو ما وایي خوراک تیار کړو تاله. او ورته وایي ښه، وایي څومره به دې پیسې دي ښودې؟ وایي دومره ډارېږي خزانچي ته وایي راشه خزانچي زما تنخواه نه دومره پیسې کټ کا. ما ته پته ولګېده چې زما د کور د خلکو په دومره پیسو باندې ګزاره کیږي، دا نور زیاتې چې ظالمه دا ګورې پردی حق ته. الله اکبر. نن دې مونږ وګورو جي. اوس ګوره نبی علیه الصلاة والسلام صحابو سره ناست دی، معرف الحدیث کې دا حدیث مبارک دی. نبی علیه السلام فرمای دا چلو او ډېر سخت حکم رالی. په هغه ورځ د صحابو تپوس ونه کو. یو ورځ دوه پس یو صحابي تپوس کې د الله رسوله وایي بله ورځ ډېر غمجن نه شوی؟ وایي څه چل شوی د الله رسوله مونږ خبر کوي. ډېر غمجن شوی چې ډېر سخت حکم راغلی او رنګ ستاسو مبارک بدل شو، د الله رسوله مونږ ته په مسله پوهېږه. نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي د شهید چې کله یوه قطره ځمکې ته تلي نه، الله جل شانو ټول ګناهونه معاف کړي او د حورو جنت انتظار هغه ته کوي. او جی وایي د جنت خوشبو د 1500 کاله فاصله کې سړی محسوسولی شي. بل روایت کې 1000 سال په فاصله کې سړی محسوسولی شي چې دا د جنت خوشبو ده. او شهید څومره مقام دی. نبی علیہ السلام فرمایي وایي کو چېرې په دې شهید باندې د چا ذره بره حقي، نو وایي دی شهید خوشبو ته هم نشي رسېدی. الله اکبر. نن دې مونږ وګورو ما نه پیسې نیولي دي، نه در کوم پیسې، رشوت عام دی، زه افسر ما، طاقت دی زما قلم کې، آیا زه څنګه استعمالومه، زه استاد خپل استادي څنګه کومه، زه مزدور یم آیا حلاله کوم که نه حرامه، کامچوري پکې کوم که نه، الله ماله وس او توفیق را کړی، غریب ما ته ودرېږي څنګه، فایدت عالمه که نه. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په سفر روان دی، صحابه ورسره هم دي. پردی حق جي ګورې الله نه معاف کوي. ښه الله جل شانو به خپل حقوق معاف کړي. که خپل حقوق کې کمی راغلی
نو الله جل شانه پکې معافي وکي خو ګوره پردي حق کې ګوره رب نه راځي ښه رب وایي ځه ته پوه شه بنده پوه شه زه پکې منځ کې نه راځمه زه بس راضي که چې څنګه ته راضي کې دا د مخلوق په تا حق دی زما د باندې نشته زما د باندې حق زه به دې معاف کړم خو د مخلوق حق کې ګوره الله نه راځي ښه صحابه روان دي نبي علیه صلات وسلام هم روان دي او صحابه اوسۍ ونیوله اوسۍ ځنګلي اوسۍ ونیوله او اوسۍ نبي علیه صلات وسلام ته ګویا شوه دا د نبي اسلام معجزات دي د الله رسول وایي د غر نه هغه سایډ ته وایي په غار کې زما بچي پراته دي او وایي که زه لا نړم ما وله خوراک ورنه کړو نو هغوی به مړه شي هغوی له کومې پی ورنه کړه هغوی به مړه شي هغوی د راوتلو بهر نه دي د الله رسول ما له دومره اجازت راکړه چې زه لاړ شم هغوی له په سپی ورکم خوراک ورکم او ماړی کم او بیا به ستا خواله راشم نبي علیه السلام ورته فرمایي ذموار به څوک راکړي څه پته لګي ته لاړه شي بیا رانه شي هغه ورته وایي داسې غټ قسم به درته وخورم چې چا نه یې کړی او ته یې څنګه وایي د الله رسوله وایي کوزه چېرته رانلم ستا خواله نو الله دې ما په قیامت کې د حرام خورو سره ودروي الله اکبر څوک چې حرام کوي کم یو پیړ به زر عالم او کم یو داستان باندې خبرو کو چای کې حلال حساب کتاب دی نو پردې حق جی ګوره ډېر ګران دي دی کې الله جل شانه ګوره معافي نه کوي اوس ګوره امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی تاسو ټول به نوم اورېدلی او ډېر لوی امام دی ډېر غټ خدمات دي هغه له خپلې بیبي روټۍ راوړه او چې کله روټۍ وله راوړه او هغه روټۍ خوړل شروع کړل نو نوڼۍ چې کله راچوته کړه بس एकदम یې ووایي په دې کې ما ته د حرام بوی راځي دا وایي زه نه خورم په دې کې وایي د حرامو یوه لکیره تلې ده بیبي ورته وایي جناب وایي دې کې څنګه حرام راله امام صاحب ورته وایي سوچ وکړه نو د امام صاحب یو زوی هغه نوکر د ګورنمنټ نوکر یا یو نوکري کوله بهر مور یې وایي نن خمبیره کمه شوې وه خمبیره د وړو دپاره او وایي ستا د زوی د کوره ما خمبیره راغستې ده الله اکبر امام صاحب وایي بس زه دا نه خورم امام صاحب ته انکار وکړو وایي زه نه خورم خوراک یې کېښود جي ټک 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 څوک یې جي غریب یم مسکین یم د الله په نامه خوراک راکې وږی شوی یم وایي دا واله دا خوراک دی خو یې ګوره امام صاحب نه دی خوړلی ښه هغه وایي چې امام صاحب نه دی خوړلی زه په داسې خوراک باندې څه کوم زه یم نه خورم کور کې م چا نه خوړو هر یو به ته انکار کوي چې امام صاحب خوړلی نه دی نو زه پې څه وکړم چې زه یې وخورم جي څه موده پس امام صاحب رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله تپوس وکړو یاره جي وایه خوراک هم څه کو اما چې پرېښی هغه ورته ووي وجي هغه خوراک خو مونږ د دجلې دریاب ته غورځولی دی امام صاحب ته چې پته ولګېده که نه نو په ټول عمر کې د دجلې د اوبو میی نه و خوړلی په دې کې وایي پردی حق راغلی دی ما څوک نه ویني زه پیسې والم د چا نه ما څوک نه ویني زما سره ډیلینګ وشي زه یې پیسې ګیرې کړم او زه ورته یم پیسې مې دله ګیرې کړي او هغه وایي پیسې ماله راکړه زما حق دی حق دی زه مړه ستا حق زه پوه شو کار پوه شه زه نه در کوم دله پیسې څومره حقوق دي چې په خلکو باندې قرض دی چا باندې د خپلو بچو قرض دی چا باندې د خپلو خویاندو قرض دی چا باندې د خپلو ګاونډیانو پیسې قرض دی چا باندې د خپلو رونو دي چا باندې د چا دي چا باندې د څه دي او هر یو حق ګیر کړی که نه نو څه دی خیال دی جي قبر ته به یې مونږ وړو ګوره د حجاج بن یوسف تاسو یې نوم اورېدلی ډېر عجیبه بادشاه تېر شوی ډېر ظلم یې کړی د ظلم بازار به یې ګرم کړی د ده په دور کې داسې یو مجمع وه یو ټولګی و
چې هغوی به کله لاس چوت کو که نه لاس او دعا به یې کوله مستجاب الدعواتو بس چې دعا به یې وکړه بس ابه قبلېده په هغې کې به شک او شوبه بیا نه وه بس ټق پړق په الله جل شانه به هغه دعا قبلوله جی حجاج بن یوسف ته پته ولګېده جناب دلته یو جماعت دی او تا حکومت قبضه کړی حکومت کې او که هغوی د پسې لاس پورته کړل نو بس وی هر څه به یې دله تباه برباد کړي باچاهت به یې دله ختم کړی مزې چرچې به یې دله ختمې کړي ټول سور به یې دله ختم کړی د تخت خبره به دې ختمه شوي او ته وایي ښه وایي داسې چل وکړي دا ټولګی راولئ ماله وایي زما سره یې طریقه شته زما سره شته چې زه ټولې دعاګانې ختمې کم زما سره شته چې زه اثرات ختم کم د زړه رشتې ماتې کم ختمې به شي بیا به الله کوي خبره ختمه وایي ښه جي ټولې راوستل او ورته وایي جناب وایي باچا سلامت ته روټۍ کړې ده راځئ هغوی چې کله روټۍ له راوستله او په دسترخوان باندې کېنول روټۍ ورله ورکړه اوبه مو به هر څه پې وڅښلې او د هغې نه پس ورته وایي ځئ ستاسو به اوس دعاګانې نه قبلیږي ځئ اوس ما دله داسې ځای ووو داسې چې نه به روغېږئ ستاسو دعا به اوس قبلیږي نه او ورته وایي جناب ولې وایي مونږ به لاس چوتو ستا هر څه به بیا ورانو او ته یې ځئ خبره مې دله ختمه کړه وایي څنګه وایي دې خوراک کې حرام خوراک مې د باندې وکړو وځئ ګرځئ چې څه کوئ بس کوئ اوس تاسو خبره ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم بدن ته چې حرام لاړ شي هر چا ته پته ده ښه زه دا څیز وضاحت نه کوم چې بی دا حرام دی هغه حرام دی هر چا ته پته ده چې دا څیز حرام دی زه په دې خپل کار کې په دې خپل فیلډ کې په دې خپله نوکرۍ کې په دې خپل روب دابه کې په دې خپله مزدورۍ کې دا زه ښه کومه دا حلال دی دا زه نه کومه دا حرام دی دا ما دپاره ښه دي دا نه دي هر چا ته پته ده ښه نبي اسلام فرمایي ډېر خلک به یي ببر سر توره خاورې باندې او رب ته به وایي ای الله مالداره کې ای الله توبه ای الله توبه ای الله زما دا ګناه معاف کې ای الله دا چلو کې هغه چلو کې خو که وګورې د هغه بیزار حرام د هغه کپړې حرامې د هغه خوراک سکاک حرام هر څه حرام دي نو تاسو وایئ جي د ده به وایي سا عبادات قبول شي د ده نوافل به قبول شي د ده فرض منځونه به قبول شي نو بهر کې څومره مسلمانان چې دي چا د چا باندې حقي د مر نه مخکې ګوره ورکوي پته نه لګي ګوره حقوق الله حقوق العباد حقوق الله کې به الله ګزاره وکړي حقوق العباد کې ګوره جي ګزاره د سره نه کوي ګوره هغه مخلوق پوه شه او کار یې پوه شه اوس که مونږ وګورو د حکومت چې پیسې ورکوي مختلف نمونه دي د هغه پیسو او د غریبانانو دپاره پیسې ورکوي او کم حقداره دي هغوی ته نه میلاویږي او کم حقداره نه دي هغوی آلي نو تاسو وایئ دا حرامې دي که حلالې دي دې سره مونږ ډډه نه لګو په چا باندې حق دی د خپلې خور د خپلې لوره د خپل رور د خپل زوی د یارانو دوستانو او دا څوک ورکوي نه داسې حالت کې دنیا نه لاړ شي تاسو وایئ هغه ناکامي ده که نه ده نو بهر کې څومره مسلمانان چې دا آواز اورئ څومره مسلمانان چې دا ویډیو اورئ د مرګ نه مخکې ګورئ حقونه معاف کو حقونه ختم کو څومره کسان چا سره پیسې د چا ګیري د الله دپاره ورشو خبره ورسره وکړو ما سره پیسې کمې دي ما سره نشته پیسې روره ما ته به لږ ګورې لږې لږې پیسې به در کوم روره ما ته لږ وګوره روره ما ته دا پیسې لږې شان پرېږده لږې راته معافه که نو هغه به هم دومره کافر نه چې تا ته به ووایي ځه نو بهر کې په چا چې څومره د چا قرض دی چا باندې حق دی هغه د مرګ نه مخکې
د مرګ نه مخکې د خپل رب سره روغه وکړو او د حقوق العباد نه مکمل ځان وباسو. هره شپه چې وده کېږو د وده کېدو نه مخکې ټول مخلوق د الله دپاره ماف کړو. ربه ما ټول مخلوق ستا دپاره ماف کړه. ربه زما په حق دی، ربه زما باندې چا پیسې د ربه ماله وس او توفیق راکړي چې زه وله ورکړم. صحیح دی انشاءالله. دا ویډیوګانې څومره ملګري ګوري هغوی مخکې شیر کوئ. ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه چا زندګي بدله شو، انشاءالله تاسو له الله جل شانه پوره حصه درکوي. صحیح دی انشاءالله.